نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د سورة التغابن وظیفه ده. څوک چې پرې ترتیب او پرې طریقه کار باندې ووایي الله پاک به د انسان هر قسم حاجت پوره کوي. علماء کرام فرمایي چې تاسو د سورة التغابن د فضایل مه بیانوئ، ځکه چې هلکه به باقي قرآن پرېږدي او صرف د سورة التغابن تلاوت به کوي. فرمایي چې سورة التغابن یو سړی چې ډېر زیات سهي او په دې کې سره لار وځي نو دغه هلکه دا نرمۍ، دغه سړی نرمۍ، یو باچا د ډېر زیات سخت دی او نرمیږي نه، نو سورة التغابن دا شروع که الله پاک به نرم کی. دغه رنګې محترمو یو ځای کې تاسو رشته کول غواړئ، رشته نه کېږي، نو سورة التغابن د ختم به شروع کوي. انشاءالله العزیز په هفته کې به دننه ستاسو کار وشي چې څومره حاجتونه دي دا به پوره کېږي، څومره مشکلات دي دا به ختمېږي، څومره محترمه بیمارۍ دي تمامې بیماریانې دا به ختمېږي. دا وظیفه چې څوک کوي نو الله پاک به د انسان مخکې کارونه محترمه دا به کوي. انسان ته دا پیل کېږي نو چې دا مصیبت رالی دا رالی، نو ستا د مصیبت د ټنشن یا د حاجت پېښېدو نه مخکې به الله پاک ستا حاجت دا محترمه. دومره پاورفل او دومره بهترین صورت دی، کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة التغابن وظیفه ده. څومره چې د انسان حاجتونه دي دا محترم پوره کېږي ورسره، څومره د انسان مشکلات دي دغه تمام مشکلات دا به ختمېږي ورسره. خو ناشنا او عجیبه خبره ده چې څوک دومره سخت دي چې د اوسپنې نه هم کلکي، الله پاک به د شمع په شانته محترم نرم کړي. که چېرته دا باچا وي، که چېرته دا استاد وي، او که چېرته دا یو ځای کې تاسو رشته کوئ رشته نه کېږي، تاسو محترمو دا وظیفه شروع کړئ، داسې به الله پاک زړه نرم کړي تاسو به حیرانه شئ. د هغې زه تاسو ته یو واقعه ذکر کوم، تاسو ته پته ولګي او ایمان به نورم مضبوط شي په سورة التغابن باندې. محترمو یاد ساتئ محترمو، سورة التغابن دا ډېر زیات بهترین سورت دی، ډېر زیات عظیم شان دی. علماء کرام فرمایي چې دې دومره فضایل دي، که تاسو دغه فضایل د خلکو ته شروع کړل نو دا خلک به صرف د سورة التغابن تلاوت به کوي، صرف دغه وظیفه به کوي، بل یو صورت دا به نه وي. نو که تاسو ته نوکري نه میلاویږي د سورة التغابن د ختمونه ورپسې کې پته ولګي، که ستاسو رشته نه کېږي د سورة التغابن دا ختم ورپسې کې بیا تماشه ولګوئ، حاجت هم دی دغه رنګې مشکل دی. محترمو څومره چې په مخ د ځمکې کارونه دي هر یو کار به ستا کېږي په ټایم، او بعض علماء کرام فرمایي چې د ټایم نه مخکې به ستا کار دا به الله پاک کوي. محترمو کوشش وکړئ سورة التغابن د خپل د ژوند حصه او معمول د اساس کړئ. یو ډېر زیات لوی عالم دی. دغه عالم محترم فرمایي وایي زما یو ځل په کورټ کې فیصله وه، های کورټ یا سپریم کورټ په دې کې فیصله وه، نو چې کله به زه جج ولیدلم نو جج چې به ما ته وکتل دومره ګډوډې به ویلې، دومره ګډوډې چې زه هم تنګ شوم یار، هر وخت به پریشان وم، ټینشن کې وم، خدای پاکه څه وکړمه. اوس زما کومه مقدمه ده دا هم نشم پرېښودی، کوم جج دی دا هم داسې بدپلقه غوندې دی، نو څه وکړمه. نو یو پیره زه اوده شوم او په خوب کې چې راته سورة التغابن دا وښودو چې ته 41 پیرې سورة التغابن ختم وکړه او بیا ته لاړ شه عدالت ته، انشاءالله ستا کار به کېږي. وایي زه څنګه راپاڅېدم، ما سورة التغابن 41 پیرې ویلې، بیا وایي ما د ساره جمع کې مې یو پیره ویلې، د جمع نه بعد مې بیا 41 پیرې ویلې، بیا وایي چې کله تلم هلته کې روان شم نو بیا مې 41 پیرې ویلې، نو بیا وایي
چیرې د سورة التغابن باران پې وکړو د 41 پیرو باران په هغه باندې وکړو چې څنګه لاړم او جشت ما هم ودرېدم ما ته وایي مولانا صاحب نن به ستا حوالې سره ستا باره کې فیصله کوم ما وایي چې خدای پاک د سورة التغابن چې لږ ما مخکې ویلی وی چې پته یې لګېدلی وي دومره کړاو شوم خو بیا هم د سورة التغابن فضیلت دا شو چې الله پاک له مقدمې لانجې کونجې دی له ختمه کړلې نو که تاسو هم دا غواړئ چې ستاسو سره مسلې ختمه شي ستاسو د حاجات پوره شي دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه حاجت پوره کوي نو مخکې وروسته له دې نه 21 شپېرې درود شریفو صلی الله علیه و آله وسلم اور وسیع 41 پیری روزانہ سورة التغابن انشاءاللہ العزیز دې کلماتو کرشمي اب تاسو په خپل سترګو وینئ الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته